نعت معنا باندې پوهیږئ کنه د حضور علیه السلام صفت نه دا بعض شاعران ګوره دروغ وایي نعت خوانان هم دروغ وایي دا چې میدان ګرم کړي خلک پیسې پیژني او شنه لوخړه په مزار شم او یو ځلینه په سو زله کنه او خیر دې کبیا په سردار شم او ګیلا بونه کړم مسکله کنه او د جو د بار پولیس راشي نه نظم خپل بیک والا سره تعلق نشته خوري وته سر قربان دا سر قربانول ول دا کورته خوراک ته دروغجنه بې ایمانه ول خوري دا دروغ وایي به دومره پر پړېډه کې کړي ما دوی سره تعلق نشته او دلته وایي چېرې تیل وی په حرم کې سوځېدلی او فلانی جارو مو په لاس کې خدمتونه مو کولی او ولاړ دی روضې ته دیدنونه مو کولی دې وخت کې چې که نه پیسې نه چې دا ګس لاس ورته مړ کې که نه دا د غوږ فیز کوي وایي چې د بل کې هم شنګارې روانې دروغجنه منافقه دومره ډېره دی په دې نعتونو باندې راټولې کړلې نه 10,000 نه خو کم فیس نه اخلي چې نعت ته یې راوړي څو او د ورځې 5 پروګرامونه یې 50,000 روپۍ ورځ ګټې خو ناولي بچیه لاړ شه که نه عمرې دلته کښېنه روضه کې خدمتونه هم کوه روضه کې دیدارونه هم کوه دروغ ویل د خلک راګرموي خلکو نه پیسو ویستلو لپاره داسې وایي زه چې دی څنګه دغه دی شر ما ته شعرونه یادېږي نه ډېر یار په دې وي چې زه په د مالو سره تېر یم که مې مخې ته د مینې دلبر راغی دا یو شعر شته دی که مې مخې ته د مینې دلبر راغی یاره د مالو د دولت د قربانېدو موقع به کله راځي کله به راځي دروغ څه له وایي شاعران دا خو چې دی دا خو صفت دا خو ته خپل صفت کوي نه دا د نبي علیه السلام صفت دی که دا خپل صفت دا خو خپل صفت دی او یو بل دغه شعر دی څنګه طالبان هم ډېر وی مورم را سره و مدینه منوره وه نو تا دې هم خدای وبخي او ستا مور دې هم خدای وبخي نو دا نعت دی اوس داسې شعر شته که داسې شته دی داسې ما اورېدلی چېرته نعت او دغه چا سره لویه تلې او چا سره واړه وه او نن مو د جانان کلي کې شپه وکړه دا اوس څه شی لویه دا اوس مدینه منوره ده نو بسي به بلکل نه چې دومره لوی ځای له تللی ته د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک قدمونو ته رسېدلی بیا د حضور صفت وکړه او صفت د رسول الله مبارک بیا دا دی ناظم سے مبارک فرمی کړ حسن په خپله ستا په در د سوال جولۍ نیولې هر یو کمال د ستا جمال پورې لمن تړلې دغه نعت دی دغسې ووایه حسن په خپله ستا په در د سوال جولۍ نیولې تمام دنیا کې څومره حسن چې تقسیم دی کن دا کائنات چې ښایسته دي دا ذره چې ښایسته ده دا زه او ته چې ښایسته یو دا زموږ چې دی رشتې ښایسته دي زموږ وطن ښایسته دی دا چې دا مور ته هرې مور ته خپل بچی ښایسته دی دا چې هر استاذ ته چې خپل شاګرد ښایسته دی دا چې هر شاګرد ته خپل استاذ ښایسته دی دا چې هر بچی ته چې خپل مور او پلار ښایسته دي هرې خور ته چې خپل رور ښایسته دی هر یو رور ته خپله خور ښایسته ده دا تمام هر څه چې ښایسته دي که نه ناظم سے مبارک فرمی که نه وی دا چې دی که نه دا د حضور د در خیرات تقسیم شوی په دې خلکو کې دا د رسول الله مبارک خیرات تقسیم دی حسن په خپله ستا په در د سوال جولۍ نیولې هر یو کمال د ستا جمال پورې لمن تړلې دا څومره کمالونه چې دي دا څومره کمالونه دا چې حضرت علی صاحب د علم د ښار دروازه ده دی د حضور د جمال نه دا کمال حاصل کړی دا چې ابوبکر افضل البشر بعد الانبیاء والرسل دی دا کمال د حضور د جمال نه حاصل کړي دا چې بیبي فاطمه چې د جنت د بیبیانو سرداره ګرځېدلې ده دی چې د حضور د جمال نه دا کمال حاصل کړي دا چې عمر فاروق سره په لاره باندې شیطان نشي تللی دی د حضور د کمال نه دغه د جمال نه دا کمال حاصل کړی دی دا چې شیخ عبدالقادر جیلانی فرمایي چې قدم هذه علی رقبة کل ولی دی د رسول الله مبارک د جمال نه دا کمال حاصل کړی دی دا طالبانو چې دا څومره دنیا کې څومره کمال دی نن که نه دا چې دا نن چې دی ساینسدانان لګیا دي اوسپنې والوځول اجازونه یې په هوا کړل که نه دا ټول طالبانو د حضور مبارک د جمال یو جلک دی ناظم سے مبارک فرمایي هر یو کمال د ستا جمال پورې لمن تړلې چې د مبارک د جمال نه تعلق کټ شو که نه قسم په خدای که په دنیا کې کمال راشي بیا کمال نه دی صرف طبعي ده بیا
صرف بربادي ده. وای دی بیا خلک چې دا ډېر لوی ترقی مو وکړو او زه ډېر تکړه سړی مو زه داسې سپوږمۍ ته وختم او اسمان ته وختم. نه چې د حضور مبارک د جمال پورې لمن نه تړلی کنه صرف تبعی ده، صرف بربادي ده. نو دغه و صفت ته دا څه وکړي چې د قرآن او د حدیث مغز بیان دا څه وایي غمجن څه وایي چې ما به چې ویل چې مجانان په الله ګران دی نن راشي نن وګورئ دا غز او دا میدان دی دغه اوس نات ته دا نات ته اوس چې ما برته دنیا کې چې خلکو د حضور مبارک لمن پورې ځان او تړي ګوره په خدای ډېر ګران دی دا به مو د خدای په در کې بچ کوي دا به مو سفارش کوي دا د قیامت د ورځې منظرکشي کوي. نو غمجن صاحب څه وي راشئ نن وګورئ دا غز او دا میدان دی چې کله حضور مبارک ته په سجده باندې سر لګولې هغه منظر بیان کړی دی او دا حدیث ترجمه کړي زب سجده ولګوم او بیا بچي زه حمدونه بیان کوم ماته برب فرمایي چې سر مبارک دی اوچت کا ستا خبره اورېدل کېږي شفاعت قبليږي او ته غواړه تا ته درکول کېږي هغه حدیث بیان کړي سر چې په سجده کې دی محبوب الله رضا بشي را بشي او د شفاعت میدان ته را دا نه تو نه دي نه دای بس آسه دا خلک چه ده اوی دم بس خدي چې سندر نه جوړي دا دی چې هغه خپل عشق او دغه مظاهره خو یې کړی ده کنه اظهار یې کړی دی مدینه منورې صفت بیان کړي که مکه مکرمه بیان کړي دي خو طالبانو صفت هم پکې نشته هغه صفت یو ځکه چې کنه یو شاعر دا هغه یو ځکه جړلی چرته یو کال تله عمره له مور سره و بل کال چې تله نو ور سره مور به وفات شوی الله دې جنتونه نصیب د ټولو مسلمانانو سره. نو بیا هغه شیرونو کې هغه جړه او فریاد کړی دلته چراله مور برا سره و اوس را سره نشته و ذکر دا څه شي شو. نو بس خدای شیرونه دی ویلي دي د صرف درد را وتلې جمع کړي خو موږ ته په سپیکر کې مو آیا کنه موږ ته زنګ سره څه کار دی دا نه تو نه طالبان جذبات تی خپل جذبات تی بیا چې څوک وی کنه چر ز زلزله قربان او ز سلزله قربان او مال مم قربان او اولاد مم قربان او چې کله په موقع راشي او قربان شي کنه بیا بالکل منم بیا خبره ټیک ده خو نه چې بیا کله موقع راشي بیا چې ګاډي ریورس ګیر کې واشه ته بیا دا سره نه منو دا سره ولا کوم